إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز او مکرم اساتذه کرامو، استادانو او زماره درس ملګرو او د اشاعه توحید و سنت اراکینو او د راغلو ملمنو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما د چې په کوم موضوع راکړل شوی د نوغات توحید ده او انسان د هغه وخت پورې الله رب العزت ته نزدېکت نشي حاصلولی تر څو پورې چې دا توحید ونه مني. ځکه چې الله رب العزت مونږ ته په دې آیات مبارکه کې فرمایي یا ایها الناس، اے خلکو، اے تمامي دنیا انسانانو، اعبدوا ربکم، یعنی وحدوا ربکم، بندگی یوازې وکړئ د رب خپل، الذي هغه ذات خلقکم چې تاسو پیدا کړی، والذین او هغه څوک پیدا کړل من قبلکم چې مخکې تاسو نه وو، لعلکم تتقون، د دې لپاره چې تاسو بچ شئ، تاسو بچ شئ د عذاب نه، د جهنم نه بچ شئ. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي كلما ورد في القرآن العبادة فمعناها التوحيد. په قرآن کې چې د عبادت ته په کوم ځای کې راغلی دی دا معنی د توحید. نو الله رب العزت زموږ استاد نو غواړي توحید غواړي چې موږ او تاسو الله یک یو وګڼو او د الله سره شریک جوړ نه کو. توحید څه ته وایي؟ الله تعالی په زړه کې یو غنل، نه په خوله. دا شیخ عبدالجبار صاحب په تفسیر کې لیکل دي معارف القرآن کې حواله ورکړله. او هر څه چې پیژندل کېږي نو په ضد باندې پیژندل کېږي، دا قاعده ده. وبضدها تتبين الاشياء، هر یو شی چې پیژندل کېږي نو په ضد پیژندل کېږي. د دې ضد چې کوم دی شرک دی. شرک څه ته وایي؟ د دوه ملکونو خلط کولو ته شرک وایي. او په شرع کې شرک دی ته وایي چې د الله تعالی سره په الوهیت کې او د الله تعالی سره بل څوک چې کوم دی نو ګڼل، دې ته شرک وایي. نو زما عزتمندو، الله رب العزت دنیا ته څومره انسانان نه لېږل دي، د هغو دپاره الله رب العزت حضرت انبیا علیهم الصلاة والسلام را لېږل دي. او هغه ټولو انبیا کرامو د نوح علیه الصلاة والسلام نه ونیسه د حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې د ټولو انبیا کرامو دغه یو د کلمه توحید ویل ده. یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل قوم ته اعلان وکړ یا ایها الناس، اے خلکو، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، تاسو دا وایئ چې حاجت روا، مشکل کشا، د عبادت لایق دا چې کوم دی یو الله دی، تاسو به کامیاب شئ. زما عزتمندو، حضرت نوح علیه الصلاة والسلام راغی خپل قوم ته، ځکه چې د نوح علیه الصلاة والسلام نه مخکې شرک نه و. نوح علیه الصلاة والسلام الله رب العزت راولېږه، مبعوث یې کړ په خپل قوم کې. دا خلکو چې کوم د خپل بزرګان، خپل علما چې کوم د هغه عبارت باندې نیولي وو. د دا شیطانانو دومره چې کوم د دیو اول چې کوم د دا خلک خپو په خپل بزرګانو پسې، او نو شیطان ورته چې کوم د یو دغه پس وسوسه پس کې ورچلا چې تاسو ردی بزرګانو تصویران جوړ کړئ او وی لګوئ، نو تاسو بری ته ګوره خوشاله وئ. نو چې یو پیړۍ پکې تېره شوه، تصویران جوړ کړه په عبادت خانو کې یا پراته وو، هغو ته بیا کتل، تسلي به یې بیا حاصلوله. نو چې یوه پیړۍ بله تېره شوه، بیا بله پسې تېره شوه، نو شیطان ورته راغی او اولاد د هغو ته وویل چې دې
د دې بزرګانو خو بس تاسو ابا او اجداد عبارت کوو تاسو هم د عبارت وکړئ کنه نو دغه ځای نه چې کوم د شرک شروع شو پنځه چې کوم د بزرګانو علماو د هغه عبارت بکاو دیو نو نوح علیه السلام الله رب العزت راولېګو او هغه خپل قوم ته وویل لقد ارسلنا نوحا الى قومه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ویل خپل قوم ته چې ای زما قومه عبادت بندگی یوازې د الله وکړي نشته تاسو لپاره علاوه د الله نه بل څوک معبود او هود علیه السلام هم خپل قوم ته راغلی او دغه خبره ورته کړې قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره صالح علیه السلام هم خپل قوم ته راغلی هغه ورته خبره کړې چې یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره شعیب علیه السلام او دغه څومره انبیاء کرام چې الله رب العزت مبعوث کړي دي نو هغه په توحید په کلمه باندې مبعوث کړي دي او هغه خپل قوم ته دا خبره کړله چې ای زما قوم تاسو الله یو وګڼئ په صفاتو کې په بندګۍ کې په هر څه کې چې کوم دی نو الله رب العزت تاسو یوازې وګڼئ نو تاسو به کامیاب شئ زما عزتمندو الله رب العزت چې موږ تاسو پیدا کړي یو د خپل عبادت لپاره پیدا کړي یو الله رب العزت په قرآن کې چې کوم دی اشاره کړله دې خبرې ته چې انسانیت چې کامل کیږي نو په دې خبره کامل کیږي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون یعنی ما تاسو انسانانو پیریان نه دي پیدا کړل مګر د خپل عبادت لپاره پیدا کړل دلته معنی کوي ای ليعرفون یعنی چې دا الله وبېژني چې الله څومره لوی قدرتونه والا دی الله رب العزت چې کوم دی لوی بادشاه دی الله رب العزت موږ تاسو پیدا کړیو الله رب العزت به موږ تاسو باندې خپل انعامات شماري ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض الله تعالی خپل قرآن مجید کې فرمایي ان ربکم الله یقینا رب تاسو الله هغه ذات دی خلق السماوات چې پیدا کړی دي تاسو د پیدا لپاره اسمانونه والارض او ځمکه په 6 ایام په شپږ ورځو کې ثم استوى على العرش او بیا استوا وکړه عرش ته برابر شو په عرش باندې کما یلیق بشانه لکه څنګه چې د الله سره خایي بیا استوا وکړه په عرش باندې یوش الليل النهار او پټي شپه ورځ لرا یطلبه حثیثا او دا بجلتی سره یو بل غواړي والشمس والقمر نور او سپوږمۍ والنجوم مسخرات بامره او ستوري دا ټول چې کوم د چلیږي دا د الله په حکم کې تابع دي الا له الخلق والامر خبردار شي خاص یو الله لپاره پیدائش د شذونه ده والامر حاکم مسعود الله بي تبارك الله چا چې دا کلمه وویله لا اله الا الله دا خبره ومنله په زړه سره نه په خوله په زړه سره منل پکار دي چې په زړه سره دا خبره ومنله چې لا اله الا الله حاجت روا مشکل کشا بغیر د اسبابو نه اورېدلو والا ورکولو والا دا څوک دی یو الله دی الا الله یو الله دی زما عزتمندو دا کلمه توحید داسې کلمه ده چې دا د عرش نه چلېدل ده لا اله الا الله د عرش نه چلېدل د دې مثال لتوري دی او د تحت سرا پورې د هر څه چې کوم د کټ کړل هر څه کټ کړل نه کیږي لکه د کولو والا ذات څوک نشته د اسباب نه بغیر د الله نه علاوه ځکه چې عزت ورکولو والا ذلت ورکولو والا د صحت ورکولو والا بیماری ورکولو والا دا څوک دی یو الله دی الله رب العزت چې موږ تاسو وګورئ زموږ عزت مندو او الله رب العزت خپل قرآن کې په بل ځای کې فرمایي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واعبدوا الله بندگی یوازې وکړئ الله لرا ولا يشركوا به ولا تشركوا به شيئا او شریک مه جوړوئ د الله سره هیڅ لرا الله رب العزت په سوره مائده آیات نمبر 72 کې فرمایي لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم عیسی علیه السلام هم خپل قوم ته فرمایل چې زما قومه بندگی یوازې د الله وکړي چې رب تاسو دی انه من يشرك بالله یقینا چې شرک د الله سره فقد حرم الله عليه الجنه یقینا الله تعالی حرام کړی دی باغ باندې جنت چې شرک وکړي الله به جنت حرام کړی دی ومأواه النار او زیر دوی چې کوم د اور دی وما للظالمين من انصار او نشته ظالمانو لپاره څوک مددگار او حضرت عیسی علیه السلام
په بل ځای کې چې کوم د خپل قوم تقریر کړل الله رب العزت په قران کې فرمایي ما قلت لهم ما ندی ول دیوتا الا ما امرتني الله رب العزت په خپل رابش کې مگر هغه چې تا ما ته حکم کړی دی ما رب به باغ سره ان اعبد الله دا چې بندگی وکړي د یو الله بندگی خاص کړي یو الله لره ربي وربكم جو رب زما او رب تاسو لري وكنت عليهم شهيدا او زيم بدیو باندې گواه ما دمت فيهم ترسوب رجزایم بدیو کی فلما توفيتني پس هر کله چې تو اوچت کې ما درا یا وفات کې ما درا كنت انت الرقيب عليهم یقینا ته بدیو باندې نگهبان وانت على كل شيء شهيد او یقینا الله تبارک شي باندې گواهی او الله رب العزت په سورۃ انعام 102 نمبر آیت کې فرمایي ذالکم الله ربکم دا دې الله چې رب تاسو دی لا اله الا هو نشتره بل اله مگر دک یو دی نشتره بل حاجت روا مگر دک یو دی خالق كل شيء پیدا کون کې د هر یو څه دی فاعبدوه نو پس بندگی وکړه دک یو الله وهو على كل شيء وكيل او دا الله دې په هر څه باندې ذمہ دار نو الله رب العزت مونږ تاسو ته په قران کې بار بار چې کوم د خپل آیات توحید آیاتونه فرمایي او الله رب العزت فرمایي اے زمان بندگانو قل یا ایها الناس الله وجه اے خلقو ان کنتم فی شک کچریتا سو بشک من دینی د دین زمانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل قوم ته فرمایي فلا اعبد الذين نزبندگینکم دا کسانو تعبدون چې تاسو کوي من دون الله علاوه د الله نه ولكن اعبد الله لیکن زه بندگی کوم د الله الذي اغذات يتوفاكم چې وفات کوي یا مره ولی بتا سبحانه و امرت او ما ته حکم شوی ان اكون جزشا من المؤمنين د مؤمنان زمای عزت مندو الله رب العزت زمونږ تاسو د عمل کول توفیق راکړي اوس ټایم کم د نوټ نشته ان شاء الله چې به پروګرام ان شاء الله بیا ملاقات کوو وما علينا الا البلاغ المبين